أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دا سورة بقرة دا آیات نمبر دے 127 128 129. مونږ ویلو چې الله تعالی څه نه بیانوي. الله د کعبه تذکرہ کوي، د کعبه عظمت بیانوي، او پدې کې بنی اسرائیل ته دعوت ته چې تاسو ځان ته د ابراهیم علی السلام پیروکار او تابعدار وای. نو ابراهیم علی السلام خو کعبه جوړ کړله، د توحید مرکز جوړ کړی دی، او دویم دا چې د نبی له صلوات و سلام د پاره دعا کړې ده. هغه پیغمبر چې دینو الله راولېګلو، نو تاسو دا کعبه ته هم ناراضه او دا پیغمبر هم نه منئ. نو پدې کې په بنی اسرائیل باندې چې دینو رد دی او هغه ته په دعوت ده. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، او یاد کړئ هغه وخت کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم. کعبه چا جوړه کړې ده؟ په دې کې اختلاف دی. تفاسیر لیکل تفسیر قرطبی چې دا اول ملائکو جوړه کړله، او تفسیر قرطبی کې دام لیکلی چې کله الله تعالی فرشتو ته وویل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، چې زه په ځمکه کې یو خلیفہ او نائب چې دی نو هغه پیدا کوم. نو فرشتو وویل چې الله ته یو داسې مخلوق پیدا کړي چې هغه به یې تو یو، او مونږ چې دی نو ستا پاکي بیانو. نو الله تعالی دې په دې باندې خپه شو د فرشتو نه. نو فرشتي رالی او د عرش نه چې دنو طواف شروع کو. طواف شروع کو، یو چکرې چې دنو واله. بیا الله تعالی د دیو دعا قبول کړو، الله ته چې دنو خوشاله شو. نو الله ورته وویل چې لاړ شي په ځمکه کې یو کور جوړ کړو، چې کله زه د انسانانو نه خپه کېږم نو چې هلته راځي او د هغې نه طواف کوي چې زه دې بیا خوشحالېږم او راضي کېږم دې. نو فرشتې رالی او دا کور چې دی نو جوړ کو، کعبه جوړه کړه اول پیر. دویم چې دی نو بیا کعبه جوړه شو ده، آدم علیه السلام چې دی نو جوړه کړله، آدم علیه السلام. او بیا دا په طوفان نوح کې چې دی نو دا بیا ختمه شوه. بیا چې دی نو ابراهیم علیه السلام په دریم ځل باندې چې دی نو جوړه کړه. او د دې ځای نه هم معلومیږي د دې آیات نه چې ابراهیم علیه السلام بنیادونه راوچته یو. بنیادونه مخکې د مخکې نشته دی، خو ابراهیم علیه السلام چې دی نو راوچته یو. د مخکې نه اثرات څه دیوالونه څه بنیادونه به یې، خو ابراهیم علیه السلام یې راوچته یو. او تاسو ته ما ویلو چې ابراهیم علیه السلام
خپل بیبي او خپل بچی ماشوم چې دنو په دې غرونو کې چې دنو د مکی په دې غرونو کې پرېښودل او دلته هیڅ شی چې دنو هغه نه و سلک خوراک څښاک هغه هم ختم شو. بیا ماشوم دی هغه جاړي د مور په سینه کې پیم چې دنو ختم شو، اوبه اوسه کجورې وې هغه هم ختمې شوې. نو د هاجرې بیبي چې دنو د صفا ته چې دنو منډه کړله چې داسې ډېرکۍ وه چې وګوري چې څه شته او که نشته، څه انسان یا څه اوبه څه خوراک چې د ماشوم چې دی نو انتظام وشي. نو بیا یې د هغه ځای نه چې دی نو په دې کنده کې به ورته دا ماشوم بیا نه ښکاره کېدلو، نو په منډه بیا چې دی نو راتلل کوله صفا له صفا ډېرۍ نه بیا چې دی نو بیا داسې وکاتله چې څوک شته او که نشته. نو دا وچه کرې چې دی نو ووالې، نو بیا ورته آواز وشو، خو دې څوک نه لیدله، خو آواز وشو. نو دې بیبي هاجرې ورته وویله وایي که څه خیر در سره نو راشه. نو هغه جبریل امین چې دی نو هغه راغی او خپل وزر باندې چې دی نو دا غر والو او د هغې نه چې دی نو اوبه راووتلې. دا کم ځای کې چې اوس د زمزم کوی دی، دقه چې دی نو جبریل امین چې دی نو په خپل وزر باندې والو او د هغې نه ډېرې مبارکې اوبه چې دی نو راووتلې. بیبي هاجره راله، نو د هغې نه ډنډوکې ورته چې دی نو جوړ کو او دا یې ورته وویل چې زم زم یعنې ودرېږه. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث دی چې بیبي هاجرې دا ډنډوکې ورته نه وی والی او په الله باندې مضبوط توکل کړی وی، نو د دې نه به یو نهر چې دی نو جاري شوی او نهر به بهیدلی. د ډنډوکې په وجه باندې چې دی نو هغه اوبه چې دی نو کمې شوې. توکل دا و په الله باندې دا پکارو چې دای کلاو پریښې وې دا اوبه چې الله نن مال راکړې دا اوبه په دې وچ غر کې، نو سبا یې هم راکوي، بل سبا یې هم راکوي، هر وخت کې چې دی نو راکوي. او بیا د هغې نه پس د یمن نه یوه قبیله چې دی نو هغه راله بنو جرهم، بس روانه وه لار ترې خطا شوه. نو دې قبیلې ولیدله چې یو مرغۍ ولیدلو، مرغۍ. نو دې قبیلې وویله چې دا مرغۍ په هغه ځای کې چې په کم ځای کې اوبه یو. نو یو سړی ولېږلو چې ته لاړ شې او دغلته دا مرغان دي، کیدای شي په دغه ځای کې اوبه یو، دغلته موږ خپل پړاو واچو. نو سړی راولېږلو، نو چې ګوري اوبه هم دي او یو زنانه ده او یو ماشوم چې دی نو هغه ورسره دی. نو آواز یې وکړو چې راځئ دلته چې دی نو اوبه دي. هغه قبیله راله او د دې زنانه بیبي هاجرې نه اجازت وغوښتلو چې موږ دلته پاتې کېدی شو، وایي او پاتې کېدی شي، خو د اوبو ملکیت چې دی نو هغه به زما یي. دا قبیله چې دی نو دغلته پاتې شوله او بیا اسماعیل علیه السلام غټېدو ځوانۍ ته چې دی نو ورسېدلو او په دې قبیله کې چې دی نو بیا واده م وکړو، نکاح یې م وکړو. ابراهیم علیه السلام به وخت په وخت باندې چې دی هغه تلو راتلو خواله. بیا یو ورځ ابراهیم علیه السلام راغی او دا اسماعیل علیه السلام نه و، د دې بیبي نه ولې تپوس وکړو چې اسماعیل علیه السلام څه شو. وایي بهر ته چېرته ښکار ته چې دی نو وتی دی، وایي د کور حالات څنګه دي؟ نو وایي هېڅ هم نشته، بس تش اوبه دي او خوراک څښاک چې دی نو هغه نشته دی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویله چې اسماعیل راغی نو زما سلام ورته وایه او دا خبره ورته وکړه چې د کور درشل او چوکاټ چې دی نو هغه دې بدل کړه. نو اسماعیل علیه السلام چې بیا راغی، ابراهیم علیه السلام تللی و، نو دغې زنانه د اسماعیل علیه السلام دا بیبي دې ورته چې دی نو دغه خبره وکړله. نو اسماعیل علیه السلام ورته وویله وایي دا زما پلار و او دا کومه خبره چې کړله چې دا چوکاټ بدل کړه نو دا ته یې چې زه به تاله طلاق در کومه تا وپرېږدمه، ځکه یې تاله ناشکرۍ خبرې کړلې، ناشکري دې کړله او د پیغمبر سره مناسب نه ده چې ناشکره زنانه دي چې دی نو په کور کې پاتې شي، نو زه به تاله طلاق در کوم. بیا یې د هغې نه پس چې دی نو بل نکاح وکړو. بیا ابراهیم علیه السلام راغی د هغوی خواله او د هغې بیبي بیا اسماعیل علیه السلام نه و. نو بیا یې دا بیبي نه تپوس وکړو چې څه حالات دي؟ وایي الحمدلله، شکر دی، هر څه چې دی نو هغه ډېر دی.
بیا ول ابراهیم علیه السلام دعا وکړله چې الله دې ستاسو دپاره په دې اوبو کې او په دې خوراک کې چې دی نو برکت واچي. او بیا ورته وویل چې که اسماعیل راغی نو ورته ووایه چې دا چوکاټ په خپل ځای باندې چې دی نو قایم وساتي. نو دغلته اسماعیل علیه السلام غټ شو، په دغه قبیله کې نکاح وکړو. اسماعیل علیه السلام دغلته عربي چې دی نو زده کړله. او بیا ابراهیم علیه السلام په بله موقع باندې راغی، خپل بچي ته وایي اسماعیل علیه السلام ته چې ما ته الله حکم کړی دی. بچی ورته وایي هغه حکم چې دی نو پوره کا. نو پلار ورته وایي چې هغه حکم دا دی چې الله ما ته حکم کړی چې زه به د الله دپاره دلته یو کور جوړوم، کعبه به جوړوم. نو جبریل امین راغی او هغې ورته دا ټول حدود چې دی نو هغه ور وښوه چې دا د دیوالونه دي، دا بنیادونه دي، دا چې دی نو اوچتول غواړي. کعبه چې دی نو هغه جوړه کړله. او دا په 2100 قبل مسیح کې ابراهیم علیه السلام دا کعبه چې دی نو تعمیر کړله، جوړه کړله. نو دا هغه واقعې ته اشاره ده. په دې کې بني اسرائیلو ته دعوت ده چې راشئ تاسو ابراهیم علیه السلام منئ، نو هغې خو دا کعبه جوړه کړله او په دې کې توحید بیانئ. نو تاسو هم چې دی نو راشئ دا توحید چې دی نو ومنئ. او بل پکې اشاره ده د دې مؤمنانو په زړونو کې د کعبې عظمت چې دی نو ورچوي. او دریم پکې دا خبره پرته ده چې وروستو به کعبه قبله چې دی نو جوړیږي، د هغې دپاره چې دی نو دا مقدمه ده. سیقول السفهاء و بیا د تحویل قبلې خبره به کېږي چې قبله به چې دی نو بدلیږي، کعبه به ګرځي. وإذ يرفع یاد کوي هغه وخت چې کله پورته کوله ابراهیم علیه السلام القواعد هغه بنیادونه من البیت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم هغه ورسره و. پلار مصری دی نو بچی چې دی نو هغه ورسره معاون دی. پلار دیوال جوړیو او بچی وله چې دی نو هغه ګټي خټي او کمرې ورکوي. نو تابعدار بچی دی، وفادار بچی دی. نو خوند هغه کوي چې پلار څه کار کوي او بچی هم هغه کار کوي، داسې خوند کوي. او چې پلار یو کار کوي او بچی بل کار کوي نو دا خوند او مزه نه کوي. چې پلار عالم وي او چې بچی هم عالم وي نو خوند او مزه کوي. نو ابراهیم علیه السلام ورسره څه کوله؟ دا کار یې ورسره کولو او دا کعبې جوړه کوله او دا دعا یې کوله چې ربنا ای رب زمونږه تقبل منا، قبول کې زمونږ نه دا عبادت دا کور چې جوړو. نو د دې نه معلومه دا شوه چې د هر عمل دپاره به چې دی نو دعا کې یا په منځ کې یا په آخره کې. او بل دې دا خبره معلومه شوله چې په عمل باندې به غرور او تکبر چې دی نو هغه نه کې. مونږ 2 رکعاته نفل وکړو او ځان راته په جنت کې ښکاري. ګوره ابراهیم علیه السلام څومره غټ کار کوي، څومره غټ کار کوي. کعبه جوړیو، د الله دپاره کور جوړیو، خو بیا هم د الله نه چې دی نو دعا کوي چې الله دا زم نه قبول کړي. هسې به سړی بیا ځان ستړی کړي چې قبول نشي، نو بیا هسې د ځان ستړی کړو. نو د هر عمل په منځ کې او په آخره کې دعا کوه. د دې مانځه کې مونځ چې موږ کوو په دې منځ کې دعاګانې دي. حج چې کېجو په حج کې دعاګانې دي، عمرې چې کېجو په عمرو کې دعاګانې دي چې الله دا عمل او دا عبادت چې دی نو زموږ نه قبول کړي. انک بېشکه انت السمیع العلیم، بېشکه ته اورېدونکی او پوهه یې. یعنې ته دا دعاګانې چې دی نو اورې او پوهه یې د نیتونو نه چې دی نو خبر یې. الله تعالی هر څه اوري او په هر څه باندې چې دی نو پوهه دی، په نیتونو باندې چې دی نو هغه پوهه دی. نو دا ابراهیم علیه السلام توسل وکړو، وسیله وکړله چې دا د الله نمونه چې دی نو الله تعالی ته چې دی نو پیش کړه. په دې 3 آیاتونو کې د الله تعالی نمونه الله ته چې دی نو پیش کړو. توسل وایي دې ته. دا چا ویلی؟ شیخ عبدالسلام چې ابراهیم علیه السلام توسل وکړو د الله په نومونو سره. نو د الله نومونه په دعاګانو کې وایه خام وای الله زه ګناهګار یم، ګناهونه رانه شو دي. ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته عزیز یې، ته حکیم یې،
ته تواب دا نمونه چې دین وایا ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځې مونږه مسلمین لکا تابعدار ستا په دې کې بیا په بنی اسرائیل باندې رد ده چې ګوره ابراهیم علیه السلام دعا کړله او دا دعا یې کړله چې موږ مسلمانان وګرځې او تاسو په یهودیت او په نصرانیت پسې روان شوی یو نو ابراهیم علیه السلام خو د یهودیت او د نصرانیت دعا نه وکړي هغه خدا دعا کړله چې الله تعالی موږ مسلمانان وګرځې مسلمین لکا تابعدار ستا او سوالم راځي چې ولې هغوی مسلمانان نه اوسه مسلمانانو خو په دې وجعلنا کې معنی د استمرار او د دوام چې دنو پرته ده چې الله تعالی په دې اسلام باندې مونږ چې دنو همیشه پاتې کې دا یو ښایسته صفت دی اسلام چې دا هم سړی په دعا کې وایي ښه چې الله په دې اسلام باندې مونږ مضبوط کې د آخره پورې په دې اسلام باندې چې دنو پاتې کې او معنی سره تابعدار مسلم معنی سره تابعدار انقیاد الله ته چې دنو تابعدار الله ته چې دنو سر په ځمکه یې ښودل تسلیم ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا وګرځې امتن یو جماعت مسلمة لک تابعدار ستا ابراهیم علیه السلام ګورئ چې دعا ونه کړله چې ټول اولاد زمونږ چې دنو وګرځې یعنی په دې اولاد کې هم زمونږ چې دنو تابعدار وګرځې ستا ځکه چې مخکې ورته الله تعالی ویلو چې ستا په دې اولاد کې به ظالمان یي ظالمانو سره چې دنو وعده نشته ده نو د اولاد زمونږ نه یوه ډله امتن جماعت مسلمة لک مسلمانان تابعدار لکستا نو دا تابعدار اولاد روانو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او را روانو د عربو پورې په د عربو کې هم داسې خلکو چې د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام تابعدار او شرک چې دی نو هغه نه کولو لکه عمرو ابن نوفیل او داسې چې دی نور خلکو په دې بنو هاشمو کې څه خلکو د نبی علیه السلام په دې خاندان کې او بیا په دې عربو کې شرک راغلی و نو بیا چې نبی علیه السلام راغی او الله رسول او پیغمبر کو نو بیا چې دی نو دا امت مسلمه چې دی نو وګرځېده ښه دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې دا ډله د نبی علیه السلام نه پس دا امت مسلمه ده ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده وارنا وخی مونږ ته مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه یا طریقې د دین زمونږه یا طریقې د حج زمونږه یا هغه طریقه د قربانۍ او د ذبح زمونږه نا ټولې معناګانې په دې کې چلیدی شي وتوب علینا او مهرباني وکړي په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم بېشکه توبه قبلونکې او رحم کوونکې دا یې ولې وویل ابراهیم علیه السلام ولې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام څه ګناهونه کوله څه چې توبه یې ایستله ناوې د توبې ته چې دی نو هر سړی چې دی نو محتاج دی او دا توبه نه ده توبه ایستل دا ښه صفت دی په دې کې په انسان کې چې دی نو عاجزي پیدا کېږي که سړی ګناهونه کوي او که نه کوي خو الله ته به توبه وکاږي پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي پیغمبر نه صغیره ګناه کوي او نه کبیره ګناه الله چې دنو ساتل دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې پیغمبران د هر قسم ګناهونو نه چې دنو پاکي هیڅ قسم ګناه نه کوي ځکه پیغمبران نه خلک د هغې تابعداري کوي نو که د پیغمبر نه ګناه وشي نو بیا خو به چې دنو خلک به پې اعتراض کوي چې موږ څنګه د دې تابعداري وکړو نو پیغمبران صحیح د ګناهونو نه چې دنو پاکي ښه او دا کومه چې په قرآن کې ذکر دی چې آدم علیه السلام ونې ته نږدې شو نو دا ګوره ګناهونه نه دي ګناه هغه چې قصدني او عمدني دا خو داسې نه و چې
الله تعالی ورته ویلو چې دې ونې ته مه نږدې کېږه او آدم علیه السلام ورته ونږدې شو. دا آدم علیه السلام وویله چې دا الله تعالی زه د یو وخته پورې چې دی نو منع کړی وم او اوس هغه منع چې دی نو ختمه شو به یو او یا راته الله دا ونه خول وه او بل ځای کې چې دا ونه چې دی نو د دې نه ومه منع کړی نو دې ته ګناه نه ویلی کېږي ښه ګناه هغه چې قصدن او عمدن چې دی نو هغه سړی کوي. او دغه شان دي کې نبی علیہ السلام هم ویلو چې زه په ورځ کې سل ځله چې دی نو استغفار غواړم. نبی علیہ السلام نه څه ګناهونه نه کېدله نو ګناهونه نه معصوم و خو په دې کې په انسان کې بیا څه کېږي عاجزي پیدا کېږي او امت ته تعلیم ده چې امت به ډېر استغفار کوي او توبه به چې دی نو الله ته وکاږي. نو دلته معنی دا ده چې مهرباني وکړه په مونږ باندې یعنی د دې عباداتو توفیق مونږ له راکړه. دا کم عبادات نه دي دا مناسکو د عبادت طریقې د دې هغه مهرباني په مونږ باندې وکړه او د دې هغه اطاعت او توفیق مونږ له راکړه. انک انت التواب الرحیم بېشکه ته خاص توبه قبلونکې او رحم کوونکې. ربنا وبعث فیهم دا بل دعا ده د ابراهیم علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام د لپاره دعا غوښتې وه. کعبه جوړه کړله مرکز جوړ شو مدرسه جوړه شوله اوس ول د استاد او د مدرس ضرورت دی نو دغه استاد د پاره او د مدرس د پاره ابراهیم علیه السلام دعا کوي او د هغې د پاره د نصاب هم غواړي نصاب چې څه به پړاوی هغه هم ابراهیم علیه السلام غواړي د الله نه. او نه صحیح حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم او زه د عیسی علیه السلام زیری یم بشارت یاتی من بعده اسمه احمد او زه د خپلې مور چې دی نو څه یم خوب یم بیبي آمینې چې دی نو خوب لیدلی و چې کله نبی علیه السلام په حمل کې و پیدا شوی لا نه و بیبي آمینې خوب ولیدلو چې زما د دې خېټې نه چې دی نو یو نور چې دی نو راوختو رڼا او هغه رڼا چې دی نو دا هر څه چې دی نو دا روښانه کړله او په دې رڼا کې ماته د شام هغه محلات او بنګلې چې دی نو هغه ښکاره شول. نو په دې دعا کې هم په بني اسرائیلو باندې چې دی نو رد دی چې تاسو څنګه د آخرنی پیغمبر نه منئ تاسو څنګه د دې نه انکار کوئ او تاسو ځان ته د ابراهیم علیه السلام تابعدار وایئ. ابراهیم علیه السلام خو د دې دعا کړو د الله نه دا پیغمبر غوښتی و او اوس هغه پیغمبر چې دی نو هغه راغی او په دې دعا په قبلېدو کې 2700 کال تیر شو دي 2700 کال لکه ابراهیم قبول شوی مخکې وه خو کله چې موجود شوه لکه نبی علیه السلام ته نبوت چې دی نو ملاو شو 2100 هغه شو قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه پس او بیا په 571 کې نبی علیه السلام پیدا شوی دی په مکه کې د عبدالله په کور کې او د چربان ټیم او د پیر ورځ وه او بیا ورته په 610 عیسوي کې ورته چې دی نو بیا نبوت ملاو شوی دی نو 2100 هغه شو او 571 او 2510 کې ورته چې دی نو بیا نبوت ملاو شوی دی نو دا ټوټل څومره شو دا 2700 سال شو چې دا دعا موجود شو په دنیا کې. نو کله به دعا زر قبلیږي او کله به پکې دومره غټ ټایم لګي ښه نو دعا خامخا قبلیږي یا زر قبول شي یا پای کې غټ ټایم واوړي وره او یا که دغه مو نشي نو دعا آخرت د چې دنو ذخیره کیږي ستا دپاره د هغې ثوابونه او اجرونه به هلته ته میلاوي او یا په تا باندې مصیبت او تکلیف را رواني د دعا په وجه باندې هغه چې دنو ستا نه چې دنو لرې شي. نو دا هغه رسول دی چې ابراهیم علیه السلام د الله نه چې دنو غوښتی و ښه ربنا ای رب زمونږه وبعث فیهم ولیږې په دیو کې رسولا یو رسول منهم د دیونه من اهل مکه
د مکی والونه او د دیو د جنس نه، یعنی چې انسانی او بشری او عربي د دیو نه مطلب دا شو ها بشر دی انسان دی. که بشر او انسان نه وي ملائک وي او پیری وي نو بیا هم په د خلکو اعتراض وي. نو الله تعالی د خلکو هغه اعتراضونه چې دنو هر څه ختمه یو ښه خلکو بیا ویل چې دا خو ځکه بندګي کوي او چې د دې خواهش نشته دا ملائک ته او موږ خو ډوډۍ غواړو ډوډۍ پکار ده موږ څنګه بندګي وکړو موږ به چې دنو ډوډۍ چې دنو ځان نه پیدا کوو. نبی علیہ السلام څه د انسان دی بشر دی. او علامه علوسی روح المعانی د عراقی نه نقل کيو وای څوک چې د نبی علیہ السلام د بشریت نه د عربیت نه او د رسالت نه انکار کوي هغه سره مسلمان دی نه. نو دا منهم د دیونه یعنی عربي بی رسول بی او انسان بی خواه بشر. وز د دې پیغمبر کار څه دی هغه بیانوي نصاب چې یتلو چې لولي به علیهم په دیو باندې آیات کا آیاتونه ستا آیاتونه به ورته ښایي الفاظ به ورته صحیح کوي قرآن به ورته چې دنو لولي. دویم ويعلمهم الكتاب او تعلیم به ورته ورکوي د کتاب یعنی د قرآن الفاظ یې ورته وښودله اوس به ورته چې دنو معنم ښیو. ويعلمهم الكتاب تعلیم به ورته ورکوي د کتاب یعنی داسې نه ده دا صحابه ولې په عربۍ باندې نه پوهېده عربي خو د دیو ژبه وه که نه خو بیا به هم ګورې کتاب د چا نه زده کوي د پیغمبر نه به زده کوي. ګورې پیغمبر نه به زده کوي د ځان نه یو سړی وایي چې ما عربۍ ژبه زده کړله او زه به چې دین اوس د قرآن تفسیر کومه دا ګورې ګمراهي ده ښه. قرآن به د پیغمبر نه زده کوي او د صحابو نه به زده کوي. یو سړی دی چې هغه راشي ما عربي زده کړله خلکو د تفسیر کومه او د ځان نه لکه د جهاد شو د ځان نه چې دین د جهاد معنی کوي د جهاد مقصد دا دی د جهاد معنی دا ده د مانځه چې دینو معنی دا ده نو دا سره دا ګمراهي ده ښه. د جهاد به هغه معنی کوي کوم چې پیغمبر کړله د مانځه به هغه معنی کوي چې کوم پیغمبر او صحابه کړله. قادیانیان ولې کافر دي ولی مرتد دی ولی زندیق دی قرآن د پیغمبر نه زده کوي کنه قرآن د صحابو نه زده کوي بس خپل معنی کوي. د خاتم النبیین سمانه ده وای ډیر غټ پیغمبر عظیم پیغمبر نو دا سری کافر دی ښا. هغه نبی صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابو ته ویلو وای قرآن زده کوي نو د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه زده کوي ولې د هغوی ژبه عربي نه وسه خو بیا هم ورته د الله رسول فرمایي چې د عبدالله ابن مسعود نه چې دی نو زده کوي. والحکمت او حکمت حکمت څه ته وایي امام رازی تفسیر کبیر هغه وایي چې کله حکمت د کتاب سره یو ځای راشي د کتاب سره یو ځای نو بیا به معنی سنتو احادیث د پیغمبرو دا احادیث نه دي دا د قرآن ګوره تشریح ده ښه. یو سړی حدیث نه مني او قرآن بیانوي نو دا سره ګمراهي ده د ځان نه به معنی کوي د ځان نه مقصد بیانوي. پیغمبر د دې تشریح کړله په احادیث سره او دا احادیث نه دي دا د حکمت خبرې دي ښه ډېر جوړوالی دی پکې. حکمت څه ته وایي مضبوط علم ته وایو جوور علم ته جوامع الکلم نه دي مختصر احادیث ډېر مختصر یو الفاظ یا دو الفاظ یو او پای کې دومره جوړوالی پروتي سړی حیران شي د پیغمبر په خبرو کې. پیغمبر د دې تشریح کړله. امام شافعي فرمایي دلته د حکمت نه مراد سنت دی ښه پیغمبر علیہ السلام احادیث او دغه شان دی قتاده ویلی رحمه الله چې د سنت نه مراد د حکمت نه مراد څه دی سنت دی.
مجاهدم ویلی فهم القرآن، فهم بالقرآن، د قرآن فهم دی چې هغه په احادیث سره چې دنو کیږي، پیغمبر په احادیث سره. ويزکیهم او پاکي به دی ولرا. دا څلورمه خبره شوه. د پیغمبر نصاب څه دی؟ رسنه به دعوت او تبلیغ کوي، د قرآن تلاوت به کوي. ويعلمهم الكتاب، کتاب به ورته ښایي، معنا به ورته کوي. والحکمت او سنت او احادیث به خبرې به ورته کوي. ويزکیهم څلورم دا ده چې پاکي به دی ولرا، اخلاق به جوړیو، عقیده به جوړیو. دا داسې مدرسه ده ها چې د دیو نصاب دا دی چې د دیو به اخلاق او تربیت کیږي او عقیده به چې دنو صحیح جوړیږي. دا بېدینه نه دی، دا راپاسي بېدینه نه دی، سیکولر وایي د مدرسو نصاب چې دنو بدل کيو. حالکه د مدرسو نصاب بدلیږي، قرآن بدلیږي، احادیث بدلیږي، صرف او نحو بدلیږي، فقه بدلیږي. دا څنګه بدله؟ دا نه بدلی. وای تا خپل ول نه بدله چې انګریزیان نه دي چې دنو اغسته کیمستري او فزکس او بیولوژي. لارډ میکال نظام تعلیم دی، غلام او په غلامۍ کې و پروت. د مدرسو نظام خو دا اوس انګریزیان نه جوړ کړي، دا مسلمانانو چې دنو هغه جوړ کړي دي. غلامان نه دي خام مدرسو والا. نو په مدرسو کې هم چې دنو څه بیانې قرآن او سنت چې دنو هغه بیانېږي. دغه شان په کعبه کې په جمعات کې قرآن او سنت چې دنو هغه بیانېږي. تش دیوالونه نه، تش دیوالونه مدرسه جوړه کا، تش دیوالونه دي پای کې بچی دنو قرآن او سنت او احادیث چې دنو دا بیانېږي. او اخلاق به جوړېږي. ښه اخلاق په مدرسو کې اخلاق جوړېږي. او په تبه دی خپل تعلیمي ادارو کې وګوره کنه، په دې کې چر کمل ته اخلاق جوړ شو. دغه نظام تعلیم کمل ته اخلاق جوړ کړلی. غټي غټي ډیګریانو خلکو اغستې دي او وسکه کرپشن کوي. غټ غټ وزیران دي، غټي غټي ډیګریانې ورسره دي، دغه نظام تعلیم نه فارغ دي، دغه یونیورسيټو کالجونو نه فارغ دي او څه کوي؟ کرپشن کې ملوث دي، غلاګانی کوي. اخلاق یې نه جوړ شوی کنه. نو ته خلکو ته په سکولونو کې اخلاق وخایا، خلکو ته ماشومان ته دا وخایا صحیح مسلمانی، چې صحیح مسلمانان دا غوی نه جوړ شي، دا غوی اخلاق او کردار چې دی نو هغه جوړ شي. که سبا بیا دی معاشرې ته وځي چې هغه بیا دا قسم کارونه چې دی نو هغه نه کوي. ويزکیهم اخلاق به جوړیو، پاکي به یعنی ګندو عقیدونه او اخلاقونه. انک انت العزیز الحکیم، بیشک ته غالب یې او حکیم حکمت والے. الله تعالی غالب دی، عزیز دی، باغی باندې بل څوک غلبه نشي حاصلوله. او حکیم کم کارونه چې کوي او پای کې حکمتي کته به پويږي او کنه پويږي. خدا الله تعالی په کارونو کې سيو حکمتي حکیم دی. نو بیا چې دنو د الله تعالی صفات راوړه، عزیز راوړو او حکیم راوړو. په دې په توسل سره ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې چې دنو غوښتلې دي. بس ته ده وایز يرپو یاد کوي هغه وخت ابراهیم يرپو کله چې اوچتول ابراهیم او ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا من البيت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هغه سره هم و اسماعیل کذالک. ربنا ای رب زمونږه تقبل منا، قبول کی زمونږه، انک انت السمیع العلیم، بیشکا یقینا خاصتا اوریدونکې او پوهې په هر څه باندې. یعنی دعاګانې اوري او د نیتونو نه چې دنو خبرې. ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځو مونږه مسلمین لکه همیشه تابعدار ستا، ومن ذریتنا او د اولاد زمونږنا او زمونږ د اولادنا امتن یو ډله مسلمه لک تابعداره لکستا. یعنی زمونږ اولاد نه دی هغه چې دنو یو جماعت پکې وګرځوه چې ستا تابعداري. وارنا وخایه مونږ ته مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه، وتوب علینا او مهرباني وکړه په مونږ باندې،
انک انت التواب الرحیم یقینا خاص ته توبه قبلون کې او رحم کون کې